نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. محترم د قرباني متعلق يوم مسئله وضاحت کو او اغدا چکل یو سره د قرباني زناور واخلي او اغدي سے زناور وی چې پای کې صلاحيت داوي چې نور خلق پکې شریکې دي شي غوا میخوي یا اوخوي ګډ او بزنه نو آیا پدې کې نور خلق تبع شریکولې شي او کو نشي شریکولې زیات خلق دا تپوس پی او دا مسله په مخه باندې راځي لګ د دې وضاحت کم یو سړی چې کله ساروي اخلي او دا سړی مالدار وي په د باندې قرباني فرض وي نو کو دې دانیت وکي دا غستو په وخت چې زپ کې څوک شریکام یا په کې څوک نشریکام او دې په کې ورستو څوک شریک کینو دې په کې شریکول شي په مالدار سره مطلب دا دی چې په باندې قرباني فرض دي نو چې کله په قرباني فرض او د ځانه ساروي اغسته دي نو کو نیت په وخت کې او چې دا غستو په وخت کې نیت دا او چې رد اخلم کو څوک رد ملاو شو شریک به کم بګ نو دا ډېر بهتره ده او بهرحال کو دا نیت نو بیا هم پکې دی بلکې شریکولې شي ځکه به باندې قرباني لازم ده اوس کو یو سړی داسې دی چې غریب دی په هغه باندې قرباني لازم نه ده او دې قرباني کوي نو دې آیا څوک شریکولې شي که نه شریکولې نو که غریب سړی دی قرباني په لازم نه ده او د نفر قرباني کوي نو دې چې کله قرباني اخلي د قربانۍ د اغستو په وخت کې د نیت دا چې ما د بل کس میلاو شو زه پکې شریکام نو داسې سړی بل کس شریکولی شي او کو دې غریب سړی دی قرباني به فرض نه ده او د چې کله قرباني اغسته دا نیت هم نو نو چې کله نیت نو نو اوس دې بل کس نشي شریکولی ځکه به د باندې قرباني فرض نه وه په د قرباني واجب نه وه د په ځان باندې زور واجب کړی دا ټولې واغستله اوس به دې ټولې قرباني کوي نو حاصل دا دی چې په چا باندې قرباني لازم ده او واجب ده کو هغه بل سره شریکی نو شریکولی شي او نفل قرباني والا کو بل سره شریکی نو نه شریکولی درېمه مسله دا ده که یو قرباني داسې ده چې په هغې کې فرض والا او نفل والا دواړه شریک دي نو په دې قربانۍ کې هم بیا څوک شرکت نشي کولی ځکه د فرض والا حصه خو د فرض والا حصه ده لیکن د نفل والا حصه هغه په منظره ده او نظر ده نو بیا په هغې کې د بل چاره شرکت نشي ورکولی نو دا خبره یا ساده یم چې په چا قرباني واجب ده د بل څوک شریکاو نو کو نیت یې و که نیت یې نه شریکولی شي خو که په چا باندې قرباني واجب نه ده او د اغستو په وخت کې نیت کړی د شریکولو نه شریکولی شي او که نه نیت یې نه نو بیا دې وروستو نشي شریکولی وما علینا الا البلاغ.